محترم مسلمانانو، نن اسلامی میاش یو هجری میاش وي، عیسوي ورته وایي عیسوي، او یو هجري وي. نو زمونږ چې کوم اسلامي کال دی د مسلمانانو، نو هغې ته هجري ویلی کېږي. لکه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس د هغې شمار کېږي. عیسوي هغې ته ویلی کېږي د عیسی علیه السلام د زمانې نه دی خوا، لکه 2026 نو 2026 کاله دا د عیسی علیه السلام د زمانې نه شمارلی کېږي. او زمونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه 1400 او زما خیال دی چې 2 کم یا 1 کم 50 کال دی ښه. نو دا اسلامي کال دی او اسلامي په میاشتو کې لومبنۍ میاشت د محرم ده. د محرم نه د اسلامي میاشتو د لومبنۍ میاشت هغه ربیع الاول ده. صحیح شو که نه؟ ربیع الاول. نو ربیع الاول چې د محترم په دې باندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش هم شوی دی په دې میاشت کې. نو لہذا نو علماو یو نکته لیکلې ده محترمو چې په دې میاشت کې څنګه سړی میاشت وویني او یو عمل پکې وکړي، یو مختصر شان دعا پکې ووایي، نو دا کال به د ده دپاره ډېر د وسعت، ډېر د پراخۍ، ډېر د خوشحالۍ او ډېر د اطمینان او ډېر د حاجتونو د پوره کېدو، د مشکلاتو د ختمېدو انشاءالله چې الله تعالی وغواړي نو جوړ بشي. لہذا یو دعا ده او صرف یو پیره ویل دي او هله ویل دي چې کله موږ دا میاشت وینو، سپوږمۍ نه ده میاشت. دا چې راوخیږي نو تاسو دا دعا ځان سره نوټ کړئ، ځان له د سکرین شاټ وباسئ او یو پیره دا دعا صرف ووایئ. انشاءالله چې الله تعالی به راته ډېرې فایدې درکړي. او کومې کومې فایدې به راته الله تعالی درکړي؟ نو یو به د ایمان الله تعالی درکړي، د ایمان سلامتیا به راته الله تعالی درکړي، او د رب العالمین د سیړه او د رحمان د سیړه به د تا د شیطان نه هم حفاظت وشي. داسې ډېر نور هم برکات دی دې وظیفې. نو دا وظیفه یعنی دا دعا تاسو انشاءالله چې کله میاشت ووینئ نو دا دعا یو پیره صرف ووایئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، تاسو به روغ جوړ انشاءالله په صحت به الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ کامیاب او خوشحاله لره. الله تعالی دې زموږ په زندګۍ کې ډېرې خوشحالۍ راوستلی کړي. الله تعالی دې څومره مسلمانان وفات شوي زموږ خپل یا هر ځای چې دی الله تعالی د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. محترمو نن زموږ وظیفه چې کومه ده مثال په طور هغه یوه دعا ده او د نوي اسلامي کال په موقع باندې یو اسانه دعا صرف یو پیره ویل ټول کال خوشحالي او برکت انشاءالله دا به راته الله تعالی درکوي. خو چې الله یو غواړي او الله تعالی به خامخا غواړي، ځکه چې مسلمان کې کم طلب پروت وي، مسلمان کې کومه غوښتنه د الله تعالی د سیډه پرته وي الله تعالی ورته ورکوي. نو دعا تاسو ته په دې سکرین باندې ښکارېږي. دا دعا به تاسو چې کله میاشت وګورئ وینئ دا دعا صرف یو پیره ووایئ ها. اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. دا اسانه دعا ده. اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. دا یو پیره صرف ووایي. علماو ذکر کړي دي محترمو چې الله تعالی به تاسو دې کال کې تاسو ته ډېر برکتونه درکړي، ډېر ایمان به در الله تعالی سلامت کی، سلامتیا والا زندگی به راته الله تعالی درکړي. انشاءالله کوشش وکړئ دا اسلامي میاشت ده نو په دې کې ګناهونه هم ټول پرېږدو چې نن یو عزم یو عهد زه کومه چې څونه ګناهونه مانع کېږي یعنی هغې نه زه توبه وباسم او د نوي کال د نوې زندګۍ شروعات زه کومه، یعنی نوی کال دی د اسلامي میاشتو او زما هم د زندګۍ بس نوی اسلامي کال شروع شو. زه په انشاءالله د دې نه پس به یوه ګناه هم نه کوم. الله تعالی سره دا عهد او دا وعده وکړئ، الله تعالی به انشاءالله زما او ستاسو مشکلات ټول په ټوله اسان کړي. نو موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته کوو چې الله تعالی تاسو له هم ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت درکړي. الله تعالی دې موږ له هم راکړي. الله تعالی د تمام مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. مسافرو دی الله تعالی په خپل کلي وطن باندې د ډېرو شتو د ډېرو عزتونو د ډېرو راحتونو
خپلو بچو سره ثواب وکړي. موږ د هم دعاګانې کوو تاسو ته کوو جزاک الله خیره احسن الجزا فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.